اول امتحان په ابراهیم خلیل الله علیه السلام داو چې د کافر په کور کې پیدا کو او داسې کافر چې صرف د بوتانو عبادت نه کو بلکې بوتانې جوړول. خو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته الله رب ذوالجلال کم بصیرت ورکړو او کم علم ورکړو. اگر چې پلارې بت پرستو خو د هغې نه متاثر نشو، قوم ټول بت پرستو د بوتانو عبادت یې کو، بت ته په سجده باندې پراته او کله چې د انسان خاندان نیک وي، خپل خپلوان نیکان وي، نو بیا په دغه خاندان او په دغه ماحول کې نیکی کول آسان وي، ډیر آسان وي. ځکه پلار نیکه هغه په نیکی کې مقتدي، نو چې دغه بچی رالویږي نو د پرورش هم په دغه کې وشي. نو نیکی کول په داسې ماحول کې ډیره اسانه وي. خو چې کله کور ماحول ټیک نه وي، کور کې دینداری نه وي او بیا دغه کور کې یو نیک انسان پیدا کیږي، د هغه پرورش کیږي او دې مقام ته رسي، نو ډیر په ګرانه باندې رسي. هر طرف ته ورته مشکلات وي، هر طرف ته ورته تکالیف وي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام په داسې کور کې پیدا شو چې پلار مور تمام خاندان په بت پرستی کې مبتلا دي. خو یخرج الحی من المیت، الله رب ذوالجلال ژوندی پیدا کوي د مړي نه او مړی پیدا کوي د ژوندي نه، کافر پیدا کوي د مسلمان نه، مسلمان پیدا کوي د کافر نه. الله ته هیڅ ګرانه نه ده. بعضی وخت منګه لګیا یو دا زما د پرورش او دا زما د تربیت اثر دی چې وای دا پلان کې دغه دی په نیکۍ باندې ما راوستو. نه، ډیر کرته داسې وشي، پرورش نیک وشي او انسان بدعمل وخیږي، او ډیر کرته داسې وشي چې پرورش نوي شوی، الله رب ذوالجلال په خپل رحم وکي او نیک انسان ته جوړ کی. حضراتو، ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې اول امتحان الله رب ذوالجلال دا راوستو چې د کافر په کور کې پیدا کو، د کافرانو په ملک کې پیدا کو، په وطن کې پیدا کو. نو هغوی به د بت عبادت کو او دې غټېدو د بوتانو نه نفرتو. حضراتو، ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته وایي دې کسانو وی چې راځه موږ سره په دې میلو کې شرکت کوه، زمونږ څومره ښکلی د مزې ژوند دی او ته زمونږ نه ځان لې. ابراهیم خلیل الله علیه السلام به ورته وفرمایل انی سقیم، زه بیمار یم، ستاسو د دې کم کار چې کوئ د دې نه زما بیماری ده، د بوتانو عبادت زه نه کوم. و یو وارې دغه خلک لاړل او څه میلې وه هغې دپاره لاړل او بوتان یې را جمع کړي دي په یو ځای کې، هغې ته ښکلې خوراکونه ایښودي دي، جامې ورته اچولي دي. کله چې الله رب ذوالجلال د انسان عقل لړونکي او په عقل ورله پرده راولي، حضراتو بیا ته به ګورې چې دا خو ښه سمدم دی، د ده خو سترګې کار کوي، د ده غوږونه کار کوي او په غلط کار کې به مبتلا وي.
دغه بوتانو ته به خوراک اخود حضراتو. ابراهیم خلیل الله علیه السلام په داسې قوم کې پیدا شو، قوم بت پرستی او بوتانو ته هر قسم خوراکونه اخود دي لاړل میلې ته. خدا ورته ویلو هلکه ستاسو دې بوتانو سره به زه یو چل کومه او قسم یې ورته خوړلی و. مجاهدو تمام قوم ته راووتلو او دا تمام قوم ته دا پتون والی وایي ستاسو د دې بوتانو سره به زه چل کوم او یریږم تېنه، تاسو عبادت کوئ خو پته به درته ولګي، یو ورځ به تاسو ته پته ولګي. دوی لاړل، ابراهیم خلیل الله علیه السلام راغی او د دوی بوتانو ته ونختو او تبر یې ورپسې راواغستو، تمام بوتان یې ورله مات کړل، یو بوت یې پرېښود او هغه تبر یې راواغستو او دته په دې سټ باندې کېښود او راووتلو دي. خلک راغلل، دا چا کړي دي؟ زمونږ دا بوتان چا مات کړي دي؟ زمونږ خدایان وایي چا مات کړي دي؟ دا خو موږ سره ډېره بې انصافي شوې ده او موږ سره ډېر زیات ظلم شوی دی، زمونږ خدایان چا مات کړي دي؟ دومره سوچ نه کوي چې خدای دې ځان یې ولې بچ نه کړو. هو چا پکې وي دلته وایي یو ځوان دی او هغه وي چې زه به ستاسو دې بوتانو سره چل کو، یذکرو آلهتکم، ستاسو دا بوتان یې ډېر بد یادول، نو ستاسو دا معبودان یې ډېر بد یادول. یو ځوان دی، هغوی م وی ځوان دی، سمعنا فتن ځوان ته ویلې کې موږ اورېدلی دی یو ځوان، دا خو د ځوانانو کار دی. جهاد د بوډاګانو کار خو نه دی چې ځان پسې به خپې راکاږي او دی به دشمن ووژني، هغه ځان نشي نو دی به د دشمن سره څه وجنګېږي، دا خو د ځوانانو کار دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام یاد کوي داسې موږ یو ځوان لیدلی و چې هغه د دوی بد ویل، نو وی رای ولې علی اعین الناس، راتګو کوي په ده باندې د خلکو په مخ کې، پته به ولګي چې ده مات کړي دی او که نه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته وی دا بوتان تا مات کړي دي؟ ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمای قال بل فعله کبیرهم هذا. نو دیکھے ناشنا ترجمه موږ ته خپل استاد محترم کوله، و ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته داسې چلو کو چې دا دې ځوان کړي دي، په برېت ورته لاس ویراخ. کله چې چاته څوک بدماشي کوي نو داسې د هر قوم یو خپل رواجی په هغې باندې خپله بدماشي ښکاره کوي. نو موږ د استاد محترم به وي و ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته داسې کار وکړو لکه موږ پښتانه چې چاته بدماشي کوو دا ما کړي دي، په دې برېت ورته لاس ووهو، کوڅه کولی شي وکړه، وایي دی مشر دی، دم رانه تپوس نه شو کولی، تاسو ورته مشر د بوتانو وایې، سجدې ورته لګوئ، دومره د عقل نه خلاص خلک دا ما کړي دي، زه تاسو څوک کولی شئ نو وکړئ. دا بې غباره ترجمه ده چې دا اعتراضاتو نه خالی ده چې ابراهیم علیه السلام توریه کړې ده او که نه ده، په حقیقت باندې محمول ده. وخت ډېر کم دی ځکه مې درته داسې ترجمه وکړه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وایي بدماشي وکړه او ورته ویې دا ما کړي، زه کوڅه کولی شئ نو وکړئ. بل فعله وی دا کړي دي او وی دا چلو چې دا ما کړي. کبیرهم هذا، دا یې هغه مشر دی، دم نه تپوس نه شو کولی او تاسو ورته په سجده باندې پراته. او هغوی وی دا خو سړی دی هم راګیر کې هم دا دی، وی څه چل کول غواړي؟ مشوره دا وشوله چې دا به اوس وځو، خو داسې اور باندې نه سوځو، عام اور باندې نه سوځو. اعلان وشو زمونږه خدایان مات کړي شوي دي، وانصروا آلهتکم، د دې خپلو معبودانو امداد وکړئ، لاړ شئ خشاکونو پسې لاړ شئ. نو وایي 6 میاشتو پورې خشاکونه راچلېدل، 6 میاشتو پورې اور بلیدو او وایي د چا به چې څه کار نه کېدو
لکه زمونږ مسلمانانو سکار نه کیږي نو مونږ منښت وکړو چې یا الله کو دا کار دې راله وکړو نو زه به دیګ پوخ کم یا زه به جومات جوړ کم مدرسه به جوړه کم منښت مونږ څنګه هغوی به وایي منښته کوله او وی به کو دا کار مې وشو نو زه به د دې خپلو معبودانو د مدد دپاره دومره دومره خشاک وړم خشاکونه را جمع کېدل شپږ میاشتو پورې اور بل شو ابراهیم خلیل الله علیه السلام یې راوستو او وی کله چې ورغورځو نو منجنیق یې جوړ کو یو ټال یې جوړ کو په هغې کې کېنو ابراهیم خلیل الله علیه السلام اور ته ورغورځئ هغه ټال کلک اونختو تمام خلک راځي ټال له دیکه ورکوي ټال نه خوځي دې کې شیطان راغی او ځانې انسان جوړ کړ دی خو دې نیکو نیکو کارونو ته بیا ځي نو شیطان راغی هلکه وایي دا ولې وایي دا ټال له دیکې ورکو نه ځي شیطان ورته وایي دا به څه لاړ شي دا خو فرشتو نیولې دی ابراهیم خلیل الله علیه السلام اور ته ورغورځئ وایي دا به څه لاړ شي دا خو فرشتو نیولې دی وایي څنګه چل وکړو وایي زه درته طریقه ښیم که نه وایي داسې کار وکړې لاړ شي او زنانه راولې او د زنانو نه لوپټې لرې کوي سرونه وله ښکاره کوي او بیا به دا ټال روان شي زنانه راغلې چې کله ول سرونه ښکاره کړل ټال روان شو ابراهیم خلیل الله علیه السلام اور ته ورغورځېدو الله رب ذوالجلال حکم وکړو قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم منګه وی ای اورا شا بردن یخ خدا سے یخ والا چې سلامتیا والا وی علی ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې ای اورا یخشا کله دا اور یخ شو خو دا سه یخ چې اسنه د ډېر یخنې د وجه ورته ضرر اورسه نو مفسرین بیان فرمایي وای په دقه ورځ باندې الله رب ذوالجلال حکم عام کړو دا سه نو ویل چې دغه اورا امر نارن قلنا یا نار کونی یا نار ای اورا دا وی عام حکم شوی نو وای په دقه ورځ باندې تمام اورونه هغه یخ شوی صرف دغه نه تمام اورونه هغه د ابراهیم خلیل الله علیه السلام د برکت یخ شوی چاته د پخلی فائدہ نه واغسته و ابراهیم خلیل الله علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې ستا په ژوند کې کوم خیر وزر راغلی دي ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته او فرمایل چې زما په ژوند کې د ټولو نه ښکلې او مزیدار روزې هغه دي چې زه کله اور ته ور وغورځېدلم او اور را باندې الله رب ذوالجلال بردن و سلامن کله چې الله د پاره انسان اور ته ور اودانګي نو بیا ورته اورم سن شي ویلخه دا هر څه د الله تابع دي دا الله په حکم باندې چلیږي ابراهیم خلیل الله علیه السلام اور ته ور وغورځو تمام خلق حیران دي ابراهیم خلیل الله علیه السلام په اور کې خپ مزو باندې دي د جنت میوه ورل راځي د اور نه چر بهر شو نو کله د دې حکومتونو کار داوي چې دوی ته پته ولګي د دې کس نه راته نقصان دی او دا مې خرابوي نو ویل لکه دا وشړی د ابراهیم خلیل الله علیه السلام د اور نه چې کله را بهر شو تمام دا فیصله وکړه وای دا د خپل وطن کې نه پرېږدو ځکه چې دلته خو به راته دې نوره خو یې جوړه کړي ځان سره به دلته جماعت جوړ کړي یو لوی ګروپ به جوړ کړي او ټولو خلکو دا لیدلو ابراهیم خلیل الله علیه السلام د هغې ځای نه مجبور کړی شو او د عراق نه شام ته هجرت یې وکړو ځکه چې کله ستا دین ته خطره وي
او دین سر ته نشي رسول وطن پرې خودي شي هغه وخت کې بیا وی هجرت فرض وګرځيږي نو هجرت کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کړی دی لوط علیه السلام ابراهیم خلیل الله علیه السلام سره د هجرت کړی دی ابراهیم خلیل الله علیه السلام هجرت کړی دی هجرت کول دا څه ناروا کار نه دی بلکې د رسول الله مبارک په دور کې کله چې فتح مکه نه وشوي هجرت فرض او بیا د مهاجر څومره فضیلت دی علامه ابن کثیر رحمه الله یو حدیث راغست دی فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنه انصاری صحابي دی وی یو دو جنازې راوړلې شوې یو د الله په لار کې شهید شوی او دا بل په خپل مرګ باندې مړ شو نو خلق راو لګیدل او دا شهید جنازې ته او د شهید قبر ته راغونډېدل فضاله ابن عبید الانصاری رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم په خپل مرګ باندې مړو داغه قبر ته کېناستو وای چاته تاسو کو چې خلک د شهید قبر ته ناستي او تر اغله دا هغه انسان چې په خپل مرګ باندې مړ دی دل راغله وای هغه چې ماته هیڅ پروا نشته کو زه دغه قبر نه را پاسول شم یا د دې قبر نه را پاسول شم ځکه چې ما د رسول الله مبارک نه اوریدلې دي چې رسول الله مبارک بیان فرمایي چا چې هجرت کو نو کو دې په خپل مرګ باندې مړ شو دا بیا شهید والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وی الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چا چې هجرت کو فی سبیل الله د الله په لار کې ثم قتلوا او بیا دې قتل کړي شو او ماتوا یا مړ شو ليرزقنهم الله پاک په دوی لر رزق ورکی رزقا حسنا خل رزق پور لورکی چې هغه جنت علامه ابن کثیر رحمه الله بیان فرمای جنت نو دومره لویا مرتبه د مهاجر ابراهیم خلیل الله علیه السلام د خپل وطن عراق نه هجرت کو نو ان شاء الله بیا شي صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کې سمې په دې ملک او توفیق راکې خپل رضا خپل دیدار نصیب کې حرم شریفین دیدار نصیب کې هر کارم د خپل رضا د پاره وکړي یا الله سب بیماران دي ته شفا ورکې سو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکې چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکې چا نه اولاد ان شاء الله نه اولاد حیا جندم نصیب کې به حیا نم اساتی به عزت نم اساته یا الله چا سم مشکلات ته مشکلات حل کې یا الله چا شریعت تمام شریعت ورک د خپل ملک ته دعا کې الله پاک پاک امن قائم کې دا من جنډې پاک الله پاک او خوځ ولي کې دین محمدي سره سو کم امداد په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر شي دین محمدي ته سو کم نقصان رسي په هر جام کې الله تینیس او نابود کې یا الله زمونږ د مدارس حفاظت کې یا الله زمونږ د تبلیغي مراکز حفاظت کې یا الله زمونږ د خانقاهانو حفاظت کې یا الله زمونږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت کې مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید وبن کې الله دې رحم بندوبس کم شهیدان شوی الله دې درجات بلند کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې یا الله څنګه چې سره سوکاله مکتا دغه نجس قومونه زموږ د قائن اندار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځول یا الله هغه دور بیا راوسته کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې مردگان د اهل اسلام سره فاشله تمام کول مغفرت نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر القی محمد و علی اله و صحبه اجمعین برحمتک